او چې کله تاسو او د سمات ته کینې نو ځان ته او ګن ته مګوره هلته توکاڼې مه توکې خیخ پیله زور ورکوئ ګس لاس د خېټې او د پتون په مابین کې او ښی لاس غوږ سره دا د کېناستو انداز دی داسې به کښېنئ نو دا یو خبره ختمه شو دویمه خبره چې دا اغور سره وره چې د اودس مسلې ته بیانوم لومبي د اوبو مسله به وره د اوبو مسله وره د اوبو درې صفات دي د اوبو درې صفات دي د اوبو رنگ د هغې خوند او بوی رنگ بوی او مزه دا درې صفات چې د اوبو وی او ټیک وی دا اوبه پاکې دي او دس غسل نجاست پې وینځلی شي رنگ بو مزه که رنگ د اوبو خراب شو د اوبو په شان نه دی بل شان شو یو صفت خراب شو نو سکیما که ډاکټر منع کی بیماران نشه خو داسې مو سره کېږي چې یو صفت خراب شو رنگ یا بو یا مزه بوی مزه یا رنگ یو صفت خراب شو غور سره وره نو دې سره مطلب دا چې اودس او غسل کېږي او نجاست هم وینځلی شي خو سکیما نقصان درته پیش نشي او که دو صفات خرابي رنگ بو یا بو مزه یا رنگ مزه دو صفات خراب شو نجاست پې وینځلی شي لوی بول واړه بول وینه نجاست پې پاکېږي خو اودس پې نه کېږي خبره غور سره وره توجه سره او که درې واړه صفات خراب شو رنگ بو مزه نه دا پشان د وړو بولو شو دا ګند شو بیا وره که د اوبو یو صفت خرابي رنگ بو مزه سکیما اودس هم پې کېږي او نجاست هم پې وینځلی شي خو که دو صفات خراب شو نو اودس پې خو نشي کولی خو نجاست پې وینځلی شي او که درې صفات خراب شو دا پشان د ګند شو د وړو بولو شو بس دا هم دغه شان شو د اودس خبره ما کوله چې په دې کې څلور فرایض دي مخ وینځل چې کوم مخامخ کاري مواجهه کېږي دا مخ وینځل دا فرض دي د سنګلو پورې لاس وینځل د سر څلورمه حصه مسح کول او خپې وینځل د ګیټو پورې ګیټې او پکې شاملي دا څلور فرایض دي او دیارلس سنتونه دي سنت طریقې سره به اودس کوئ لا وضوء لمن لم یسمع چا چې بسم الله ونه وي د هغه د اودس ثواب نه ملیږي توضؤوا ببسم الله مسند احمد کې روایت چې اودس کوئ بسم الله ووایه نو ثواب به ملو شي که بسم الله دې ونه وي نو اودس دې خو شو خو ثواب نه ملیږي بل انما الاعمال بالنیات د اودس نیت وکړه او دا دړه شی دی چې اودس ته کېناستې دغه نیت دی نو ثواب درته ملو شو بله خبره دا ده چې په ځمکه کېنئ اودس کوئ په ولاړه اودس کېږي خو بهتر نه دی کېږي خو بهتر خبره نه ده کېږي خو بهتر خبره نه ده په ولاړه هم اودس کېږي زما محترم نو پناسته اودس کوئ او داسې کېنئ چې په تخته د خپو په سر کېنئ ځان به په تخته باندې نه لګوئ دا د هغې کسانو لپاره چې صحتمند وي که څوک غټ وي یا بیمار وي بوډا وي نو هغه ځان لګولی شي تختې پورې د تختې د پاسه کېناستی شي په ولاړه اودس کېږي خو بهتره نه ده تمام محترمو نو کېږي خو بهتره نه ده بهتره نه ده کني بیسن باندې اودس کېږي
او په اصل باندې چې کله موږ اودس کوو نو دعاګانې ویلی شو اټیچ باتروم کې، ولې ګند نه وي د پخوانۍ زمانې په شان ګند نه وي. دا شور ډېر دا شور دا وي دا شور دا دې مونږ ته واړه دې ته بیا توکه 1 2. نو زما محترمو ما دا خبره کوله چې په ولاړه باندې اودس کېږي خو بهتره نه ده، او په ناسته اودس کوئ او بسم الله وایه او نیت کوئ. نیت کوئ او لاس وینځل هم سنت دي، او خوله کې اوبه اچول هم سنت دي، او مسواک وهل د ښځو او سړو دواړو لپاره سنت دي. لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. نو ما به دا حکم ورکړو نبی علیہ السلام وی چې دا مسواک واجب او فرض دی، خلکو باندې به ګرانه ونه نه د خولې صفایي چې دا ډېره ضروري ده. خو موږ پکې سستی کوو، سهار او ماښام ټوت پیسټ برش کوي او ماشومانو خیال ساته، دې سره هم صحت تباه کېږي چې غاښونه سخایي ګند پکې ډوډۍ بار بار خورې نو ګند خېټې ته ځي نو ماشوم هم وده نه کوي او ستاسو مخ هم تک زیړي، دا د غاښونو د خرابۍ د وجې. دې کې خلال کوئ، ټوت پیسټ برش سهار او ماښام کوئ او هر مانځه ته مسواک کوئ. دا صحت دی، خبر باندې عمل وکړئ. مسواک د مسواک اهتمام پابندۍ سره کوئ. د خولې صفایي ده او د الله رضا ده، مطهرة للفم ومرضاة للرب. زما محترمو چې خوله کې اوبه اچوئ نو خوله صفا کې، پوزه کې اوبه اچوئ، د ګس لاس وړه ګوته کچې ګوته په دې باندې پوزه صفا کې او سونی کې په دې صفای خیال ساتئ. درې پیرې هر اندام وینځل، د ګیرې او د لاسونو خلال کول، پوره سر مسه سنت ده، د غوږونو مسه سنت ده، د سټ مسه مستحب ده. نو دې خبرو خیال ساتل، د دې خبرو خیال ساتل. سنت طریقې سره د ښي طرف نه اودس کول، دایه طرف سے، او یو اندام اوچ شوي نی چې بل اندام بیا وینځل. نیم اودس دی وکړو داسې اخوا دی خوړلی هغه ځای اوچ شو نو مخکې اودس جاري ساتلی شي، بس هغه وشو. یو کس غسل کو چې پوزه کې ته اوبه پاتې شوې، یو کس غسل کو چې پوزه کې ته اوبه پاتې شوې، نو بیا وروسته چې ورته یاد شو یا مسه ته پاتې شوه په اودس کې، نو صرف مسه به کوي، صرف خوله کې اوبه اچوي یا پوزه کې چې څه ورته ور یاد شي، پوره غسل به دوباره نه کوي. نو دا د اودس مسلې شوې او ختمې شوې. اودس په څه ماتېږي؟ په خوب هم اودس ماتېږي، په خوب هم اودس ماتېږي. واړه بول، لوی بول، هوا وځي، سترګې خوږ وي، غوږونه خوږ وي، هغې نه اوبه ځي بدبودارې، دې سره مودس ماتېږي. زما محترم چې باکې وکې الټې وکې په ډکه خوله نو دې سره اودس ماتېږي، خو روژه ورسره نه ماتېږي چې وشوې دنه په خپله الټې باکې. زما محترم نو دې خبرو خیال ساتل چې په څه اودس ماتېږي. چې هوا خارج شي نو دې سره صرف بیا اودس کول دي. خلک استنجا هم کوي، ځان وینځي، دا پکې نشته. په منډې سره اودس نه ماتېږي. خلک وایي چې منډه وکړي، کھیل کود وکړي نو اودس ماتېږي، داسې خبره نه ماتېږي، خوب سره ماتېږي اودس. نو دې خبرې خیال ساتل. بهرحال داسې مسلې راځي، 2 رکعاتو منځ کې 12,000 مسلې دي، ترې 14 فرایض دي، 14 واجبات دي، 18 مفسدات دي چې مونږ سره ماتېږي، 54 مستحبات دي او 54 مکروهات دي. دا خو وړې مسلې شي. په 2 رکعاتو کې
12,000 مسلې دي. نو سړی کومه مسله بیان کړي، خو اهم مسلې مو بیان کړي. دین علاوه بیا تاسو کولی شئ 0311444006 د شرعي مسلو په یو مجلس کې ټول مسائل کنټرول کول، احاطه کول دا ګران دي. ضروری ما بیان کړي. زما محترم نو 10 فرائض سلور سنتونه 14 دا ما بیان چې ګیره کې مخ نخ کاری نو د پاسه په اوبو اچو دا کافي دي. دنه اوبه رسول نشته، او که مخ کاری ګړ نه وي رنګې وي ګیره نو بیا چې اوبه سړی څنګه واچي نو دنه ورسي. دا نه چې سړی په ګیره باندې یو بالټې اوبه ضایع کړي، دا ګناه ده. بس اچي پکې اوبه اچي پکې، دا ګناه ده. ستا مخ نخ کاری ګیره د ګڼه ده نه، بس د پاسه په اوبو اچو دا کافي دي. او خلال وکړه. خبره پوه شو. ډېرې اوبه ضایع کول دا نشته. سعد رضی الله عنه ډېرې اوبه ضایع کړې. یو موقع کې نبی علیہ السلام ورته وویل ما لک یا سعد ما هذا الصرف، دا ولې دا اوبه ته ضایع کړې؟ دا اوبه ولې ضایع کړې؟ دا څه اسراف کې؟ ولو كنت على نهر جار، که ته په جاری نهر باندې توتاله باندې بلړ باندې کرپاڼه باندې ناشته، هغه درې پرې مخلاص وینځو، بار مخلاص مو وینځه. دا به شکیانی اوبه بار اچي، دا ځای پاتې شو، دا ځای پاتې شو. دا پکې نشته. که یو عضو اوچ پاتې شو تا ته پته ای، که ویښته برابري نو دس ته غسل دی نه کېږي، خو چې تا ته پته ای که نه په اودس کې ستا نه یو ځای پاتې شو یا په غسل کې یو فوټ زیاده نه پاتې شو او تا ته پته نشته، نو ستا غسل نه شو. دا خلک ولې ځان باندې بار اوبه اچي په غسلو کې او په اودس کې؟ خبرې وي مولیان وایي چې د ویښتو عمره ځای اوچ پاتې شو نو اودس او غسل نه کېږي. نامولیان مسله دا خبره نه کوي چې په کس پاتې شي نو الا په غلطۍ سره ستانه ډېر غټ ځای پاتې شو اوچ په اودس کې یا غسل کې، یاره یو لاس ته پکې ونه وینځه، خو تا ته هیر دی یاد ته نه دی، نو ستا اودس مو شو غسل دی مو شو. نو دی بار ولې په ځان اوبه اچوي او شپږ بالټي خرابوي؟ اگر بال برابر جگہ خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا. دې مسئلې ویلي دي. نو مولیان له پکې دا مسله داسې کوي چې قصدن بال برابر ځای اوچ پاتې شي نو هغه بیا له غسل یا اودس نه کېږي. نو په کس خو څوک هم نه پاتې کوي. یو کس ته یو پته ولګي دا ځای اوچ ته نو ووینځي، خو اوس یو کس اودس او غسل کو ځای ته اوچ پاتې شو، پته ورته ونه لګي دا ډېر وکړ دا غسل اودس خو شو. دا مسله عام کې او خلک پوهېږي، دې سره اساني راشي، ډېر اوبه به نه ضایع کړي. نو دا خبره څه شوه؟ دا خبره د اودس شوه.